بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف خپل کتاب شروع کړ د بسم الله نه. ویلي یو خدا چې د قرآن اتباع وکړله. څه اتباع وکړه؟ قرآن اتباع وکړله. قرآن شروع څه نه شوی ده؟ بسم الله نه. نو تم شروع څه وکړله؟ بسم الله نه وکړله. دویم د نبی علیه السلام د مکتوباتو خطونو اتباع وکړله. نبی علیه السلام بچا ته خط لیکنو په اول کې وسه لیکله بسم الله، نو تم په اول کې څه ولیکله؟ دریم حدیث باندې حدیث اتباع وکړله. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو اقطع. ٹھیک ده؟ دې حدیث اتباع وکړه چې کوم کار بغیر د بسم الله نه شروع شي نو فهو اقطع اسوي نیمګړی وي، دومبوري دی وي. ٹھیک ده؟ څلورم وجه د دې حدیث قدسی اتباع وکړله، ځکه چې الله رب العالمین کله قلم ته حکم وکړله چې اکتب، نو قلم سوی اول ما كتب القلم بسم الله الرحمن الرحیم. چې قلم اول کوم لیکل کړي وسو بسم الله کړي و. ٹھیک شو کنه؟ پنځمه وجه څلور شو کنه؟ پنځمه وجه د سلف صالحین اتباع وکړه. امام مشرانو به چې کله کتاب شروع کول نو څه نه به شروع کوله؟ بسم الله نه به شروع کوله. نو دم دی بسم الله نه به شروع کړله. شپږم برکت دی پورا، تبرک دی پورا، چې زه د بسم الله په ذریعه سره برکت حاصل کما. الله نومې سره الله نومه خو برکتي ده کنه، نو د الله نومې نه شروع کړل چې د الله نومې څه کما؟ برکت حاصل کما. اومه وجه رد وکړه په مشرکینو باندې. څه وکړه؟ ځکه چې مشرکینو به کله شروع کوله د یو کار نو په غیر الله باندې شروع کوله، لکه بسم الله ته والعزا به وي، نعوذ بالله. هغه د لات او د عزا د نومې نه شروع کوله. مصنف د بسم الله نه شروع کړه چې په هغه باندې څه وشي؟ رد وشي. اوتمه وجه شیطان باندې رجم د پرې بسم الله نه شروع وکړله. شیطان باندې رجم د وجه نه شروع وکړه، ځکه چې حدیث کرسی من قال بسم الله یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار. چې څوک بسم الله وي نو شیطان داسې ویلې کېږي لکه څرنګه سیسه په اور کې ویلې کېږي. پوه شوې؟ نو دغه رنګې شیطان د بسم الله د وجه نه څه کېږي؟ ویلې کېږي. نو شیطان باندې رجم د پرې څه ویلو؟ بسم الله. وایو ټیک شو که نه؟ پوه شو په خبرې باندې؟ څو وجه مې ته بیان کړې؟ اوته. ټیک شوله؟ اوته وجه مې ته ووایي. څومره؟ اوته. بسم الله الرحمن الرحیم پہله حرف کیسه ده؟ حرف جر ده. با ده او بعد چه ده؟ حرف جر ده. ټیک شوله؟ او جار مجرور تاسو مخکې مو ویلو شرع متمل کې چې دا به خو محادثه شي سره متعلق کېږي. نو دې متعلق په جملې کې موجود نه سوی ته ویلی شي ظرف لغوه، او که موجود نه وي د ظرف مستقره. ټیک شوله که نه؟ دا خبرې هم تاسو ویلي چې دې ته صبر وباسو، هم تاسو ویلي دي. او ترکیبونه هم پکې ویلي چې څومره ترکیبونه پکې؟ 2 لکونه پکې غالبا 2,15,000 اوسه 424 کسوره وو ته خالی مو چې ته اولا کې. ټیک شوله؟ نو ډېر زیات ترکیبونه دي پکې. اوس هغې کیسې کې مونږ شو تللی، موږ خپل مقصود طرف ته ورو ځان مخکې بیایو. ښه، نو لفظ الله څه ته ویلی شي؟ الله علم لواجب الوجود. الله علم لواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن صفات الزوال. الله د هغه ذات واجب الوجود نو ده
چې ټول صفات په ذکر جمع شوي دي او د هغې صفاتو نه منزه ده پاک ده چې کوم صفات د زوال دي صفات د کمال پکې ټول موجود دي او صفات د زوال پکې یو هم نشته ده پوه شو په خبرې باندې الله علم لواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن صفات الزوال خیر ده المنزه عن صفات الزوال المنزه عن صفات الزوال دا غام ټیک دی جميع صفات پورې ټیک ده کمال پورې المنزه عن صفات الزوال ټیک شو نه پوه شوې په بل الرحمن والرحیم دواړه د مبالغې څخه دي اسی څخه دي مبالغې څخه دي ټیک ده الرحمن کې په نسبت د رحیم مبالغه زیاته ده ٹھیک ده کنه ځکه رحمان فی الدنیا والآخرة الله رب العزت رحمان په دنیا کې هم ده په آخرت کې هم ده ٹھیک ده او رحیم صرف آخرت کې ده ٹھیک ده کنه یا رحمان په دنیا کې په مسلمانو او کافرانو ټولو باندې ده او رحیم صرف په مسلمانو باندې ده ٹھیک شله یا رحمان کې پدری محبت پروت ده او رحیم کې مدری محبت پروت ده رحمان کې د پلار محبت پدری محبت سره پلار غوړي چې موضوع کمال ته ورسیږي اگر چې مشقت پکې وي ٹھیک ده کنه امور سے یہی چې موضوع ته د ذریعہ برابر تقریبا ملاو نشي پوه شو په خبرې باندې کنه شوی پوهه اسونه دوره پکې څه نشته ٹھیک شو کنه بیا الله مقدم کړ پر رحمان او پر رحیم باندې ویلې ځکه چې الله په ذات باندې دلالت کوي او رحمان او رحیم په صفت دلالت کوي ذات مقدم په څه باندې په صفت باندې نو چې کوم شی په ذات دلالت کوي اب مقدمي په غاښ باندې چې کوم شی په صفت دلالت کوي پوه نه شوي بس دا ډېر وي